نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د نمې سپاره خلاصه بیانېږي د الله تعالی سنت او طریقه ده چې کله الله تعالی یو پیغمبر یو قوم ته راولېږي، بیا چې کله هغه قوم د پیغمبر خبره نه ومني، بیا الله تعالی یو قوم باندې پریشانی راولي، هغه قوم باندې مصیبت راولي، هغه قوم باندې بیماریان راولي، هغه قوم په غربت کې مبتلا شي، کېدای شي هغه راه راست راشي، او چې کله بیا دوی هم راه راست نشي، بیا الله تعالی اچانک دوی ته وسعت ورکړي، د مال وسعت ورکړي، د دوی غربت ختم شي، بیماری ختم شي، صحت الله تعالی ورکړي، او مصیبتونه تکلیفونه ختم شي، الله تعالی خوشحالي ورکړي. د وجه نه چې کېدای شي دوی په غربت نه بعد دوی واستما د مال د داسې نعمتو شکریا ادا کړي، خدای بیا هم د الله تعالی د نعمتو شکریا نه ادا کوي. دا وایي چې دا د دنیا یو عادت ته، اول انسان غریب وي او بیا انسان مالدار وي، انسان بیمار وي بیا بعد ورسته صحتمند شي، نو دوی داسې د نعمتو ناشکري کوله او دوی راه راست نه راتلل، بیا الله تعالی اچانک په دوی باندې عذاب راولي. دا د الله تعالی یو دستور او قانون ده. بیا الله تعالی مخکې د موسی علیه السلام او د فرعون خبره په تفصیل سره بیان کړې ده. د موسی علیه السلام او د فرعون په خپل منځ کې خبرې وشوې، مقابله وه، او بیا داسې فرعون د مقابلې لپاره د خپل قوم جادوګران چې کوم غړ غړ جادوګر وو هغه یې راوغوښتل، او بیا الله تعالی داسې وکړل چې موسی علیه السلام ته الله تعالی فتح ورکړه، او د فرعون چې کوم جادوګرو هغه ټولو ته شکست ملاو شو. بیا داسې وشول چې څومره جادوګرو دغه ټولو په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړ. دا واقعه هم الله تعالی بیان کړې ده. بیا مخکې الله تعالی د موسی علیه السلام دوه ډېرې عظیمې معجزې بیان کړې دي. فالقى عصاه فهي ثعبان مبین. د موسی علیه السلام دوه معجزې ده دي. یو ده ید بیضا، موسی علیه السلام به چې کله د خپل لاس د ترخ لاندې پټ کړو بیا به یې راوایست، دا به داسې پړکېده لکه د لمر سپوږمۍ. داسې حضرت موسی علیه السلام دا معجزه ده. عصا د ده چې کومه لاټۍ وه، د ده چې کومه ډنډه وه، او دا به داسې کوله چې د کله ټنډۍ وه، دا چې کله د په ډبره باندې په کاڼي باندې وواله بیا به د هغې نه چینې را جارې شولې، چشمې به را جارې شولې، او داسې چې کله به د هغه خپله ټنډۍ په دریابه باندې ووالله، په اوبو باندې به وواله، بیا به هغه کې دوه لارې جوړې شولې. دا د حضرت موسی علیه السلام معجزاتو کې دوه معجزات دي. بیا فرعون دغه قوم ته الله تعالی موسی علیه السلام راولېږه، خو بیا د دغه قوم د موسی علیه السلام خبره نه ومنله، ناشکري یې وکړله. بیا داسې وشول چې الله تعالی په دوی باندې 15 قسمه عذاب را نازل کړ. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. په دې باندې اول عذاب د دې طوفان والو، په دې باندې طوفان راغی، د مصیبت کې سره مبتلا شول، او په دې باندې دوم عذاب د ملخانو والو. دی به چې کله خوراک او دلته ملخانو پکې، چې کله به چیرته په هر ځای کې ملخ دا په دې باندې عذاب. او درم عذاب په دې باندې دا و چې شپږي دا په سر کې به هم وي، او په ګیره کې به هم، په جسم کې به، کپړو کې، په هر ځای کې بسترو کې به هم دا وي. دا یو عذاب. او څلورم عذاب په دې باندې د هغه چندخو، دی به چې کله خوراک او هغه اوبه به ورته ایښې وي، هغه کې به چندخې پیدا شوې، سالن به په هغه کې به چندخې پیدا شوې، هر د خوراک شی چې په هغه کې به چندخې پیدا کېدلې. دا هم د الله تعالی طرف نه یو عذاب. او پنځم عذاب دا و چې بیا په هر شي کې به وینه پیدا کېده، اوبه به وي په هغه کې به وینه پیدا شوه، چای به و هغه کې به وینه پیدا شوه، سالن روټۍ په هر شي کې به دوی ته وینه پیدا شوه. دا الله تعالی 15 قسمه عذابونه ورکړل. بیا داسې و چې د قوم د حضرت موسی علیه السلام نه دا اپیل وکړو، کله چې الله تعالی دوی ته عذاب ورکاوه، بیا چې کله په دې باندې یو عذاب راغی، بیا په دغه وخت کې د موسی علیه السلام ته ای موسی د الله تعالی نه دا دعا وکړه چې موږ نه دا عذاب لري کې، بیا موږ د تا خبره ومنو. وعده یې ورسره وکړله.
خو موسی علیه السلام به چې کله دعا وکړه د الله تعالی نه، الله تعالی به هغه عذاب ختم کو، خو دوی به بیا ناشکري وکړله. موسی علیه السلام خبره به نه منله. بیا په دوه مار باندې بیا الله تعالی دوی عذاب ورکو. بیا به دوی د موسی علیه السلام نه دا درخواست وکړو چې الله تعالی نه دا درخواست دعا وغواړه چې موږ د عذاب لرې کړي، موږ به بیا د تا خبره منو. خو دوی داسې وکړل چې موسی علیه السلام د الله تعالی دعا وکړلې او هغه عذاب ته نه ختم شو، خو دوی بیا هم د موسی علیه السلام خبره نه ومنله. داسې بار بار دوی ناشکري کوله، خو کله هم د موسی علیه السلام خبره دوی نه منله. دا تفصیلي خبره هم الله تعالی په قرآن کریم کې بیان کړې ده. بیا الله تعالی مخکې د خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اوصاف بیان کړي دي. دا 15 اوصاف بیان کړي دي. اول صفت دا ده چې نبی علیه السلام دا رسول الله ته وایي چې هغه نوی شریعت راوړي. او دوم صفت نبی ده. او څلورم دا ده چې په تورات او په انجیل کې د نبی علیه السلام تذکره بیان شوې ده. او بله دا خبره ده چې حضرت موسی علیه السلام ته هم الله تعالی دغه خبره کړې وه چې کوم د تا امتی، کوم د تا کس د نبی علیه السلام په امت کې وي، یعنی نبی علیه السلام راشي او د تا امتی په هغه وخت کې موجود وي، بیا د هغه د کامیابی ذریعه دا ده چې دی به نبی علیه السلام خبره مني. د دې کامیابی دا صرف د نبی علیه السلام په اطاعت کې ده. بیا الله تعالی د ختم نبوت یو جامع دلیل بیان کړی ده. الله تعالی نبی علیه السلام ته حکم ورکړی و چې ته دا اعلان وکړه د خلکو په مخ کې چې زه الله تعالی تاسو ته نبی را لېږلی یم. او بیا نبی علیه السلام دا د نورو پیغمبرانو غوندې نه و. نور پیغمبران خو د یوه قوم پیغمبر و، د یوې علاقې پیغمبر و، د یوه خاص پیغمبر و، د خاص افرادو پیغمبر و، د یوې قبیلې پیغمبر و. خو نبی علیه السلام داسې نه ده، بلکې د قیامت پورې چې څومره خلک راځي د ټولو پیغمبر نبی علیه السلام ده، د ټولو قومو پیغمبر ده، د ټولو قبیلو پیغمبر ده، بې تعداده خلکو پیغمبر ده. نو نبی علیه السلام آخري نبی ده، په د نه بعد بل نوی نبی دا نه راځي. داسې د الله تعالی د ختم نبوت یو جامع دلیل بیان کړی ده. بیا هغه نه بعد د عهد الستو دغه ذکر ده. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. دا وادي نعمان د عرفات میدان سره یو وادي ده، د هغې نوم د وادي نعمان. چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام د جنتو نه راکوز کړ، بیا په هغه وخت کې الله تعالی د قیامت پورې چې څومره انسانان پیدا کېږي دا ټولو روحونه الله تعالی دا وادي نعمان کې د میږو په شکل کې جمع کړل. واړه واړه میږتانو د دغه په شکل کې الله تعالی دا په وادي نعمان کې جمع کړل. بیا الله تعالی د دوی نه عهد واخیستی، وایي دا عهد ما سره وکړي چې الله تعالی د تاسې رب دا او که نه. دی بیا ټولو وایي چې بلا الله تعالی دا د موږ رب ده، موږ الله تعالی منو. نو داسې دا د قیامت پورې چې څومره خلک راځي دغه ټولو ارواحونه الله تعالی عهد اخیستی ده. او بیا په دا کې څو خوشقسمته خلک داسې دي چې هغه دنیا ته راغلل، هغه ته د عهد الستو وخت هم یادو. بیا الله تعالی د بلعم بن باعوره دغه واقعه په تفصیل سره ذکر کړی ده، خو زه خلاصه درته بیانوم. دا یو مستجاب الدعوات سړی و، دا دعا الله تعالی قبلوله. بیا داسې وشول چې الله تعالی موسی علیه السلام او د قوم ته حکم ورکړ چې تاسې ورشئ د دغه قوم، هغه یو ظالم قوم و، د هغو سره تاسې جهاد وکړئ. بیا یو قوم بلعم بن باعوره دغه ته ورغلل او ورته وویل ته د موسی علیه السلام خلاف بددعا وکړه چې دی واپس شي او موږ سره جهاد نه وکړي. بیا ده ورته وویل چې موسی علیه السلام خو پیغمبر ده، هغه سره طاقت ده او د سره فرښتې دي، زه څرنګه د خلاف بددعا وکړم. بهرحال خو د خبره نه منله او قوم د ته رشوت ورکړه، پیسې یې ورکړې، نقدي روپۍ یې ورکړې، ډېر په زیات مقدار سره هغه ته یې رشوت ورکړ. خو بهرحال بیا رشوت د وجې نه دی لار ته راغی. بیا وویل چې سید زه د موسی علیه السلام خلاف بددعا کوم. بیا داسې وشول چې کوم الفاظ د بددعا
د موسی علیه السلام او د قوم د لپاره کولې هغه د بدعا الفاظ د خپل قوم او د ځان لپاره وکړي. بیا داسې وشول چې دغه دنیا هم خراب شو او د آخرت هم خراب شو او د دوی ژبې چې کومې وي دا کته سینې ته راورسېدلې. او بیا په دې وخت کې الله تعالی دا بیانوي وایي د مثال دا د سپي غوندې ده. که چېرته په سپي باندې بوج واچوي دی بیا هم غپېږي او که بوج نه وي بیا هم غپېږي. نو دا وایي داسې سړی ده که د سره علم وي بیا فایده نه ورکوي او که علم نه وي ورسره بیا هم فایده نه ورکوي. نو دا بل هم باور د مستجاب دعواتو خو دلته د پیغمبرانو خلاف د بدعا کوشش وکړي بیا الله تعالی د ټول ختم کړل. بیا الله تعالی د علم غیب یو مثال ذکر کړی ده وایي د غیب علم دا صرف الله تعالی ته ده. الله تعالی نه بغیر د غیب علم دا هیڅ چاته نشته. هغه خلق چې هغه مشرک خلق چې هغه نبی علیه السلام لپاره د غیب علم ثابتاوه الله تعالی د هغې خبرې تردید کوي. بیا دوی به داسې کول چې د قیامت چې کومه خاص متعینه ورځ ده هغې باره کې به د نبی علیه السلام نه دا سوال کوو. بیا نبی علیه السلام خپل ورته چې ماته د خبرې علم نشته. الله تعالی دا خبره په د آیت کې بیان کړې ده قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بیا په دې نه مخکې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ګورئ لمونځ په دوه قسمه ده، یو ده سرن او یو ده جهرن. جهرین مونځ ته وایي لکه د سهار مونځ او د ماښام ماسخوتن مونځ چې په هغه کې امام په زوټه باندې قرات کوي. بیا الله تعالی دلته وویل چې فاستمعوا له چې کله امام په زوټه باندې تلاوت کوي قرات کوي بیا تاسې هغه په خاموشي سره اورئ. او بیا الله تعالی دا بیان کړی دی وایي وانصتو وایي کله چې امام په پټه ژبه کې په بلند اواز سره په زوټه اواز سره تلاوت نه کوي بلکې دی په خوله باندې په پټه سره دی تلاوت کوي په داسې صورت کې تاسې بالکل خاموشه کینئ، بالکل خاموشي اختیاروئ. نو دا آیات چې کومه ده دا بعضې خلک دا وایي چې دا صرف د جهري لمونځ مبارک ده او بعضې خلک دا وایي چې نه دا صرف د سرن په پټه چې کوم مونځ کېږي هغه باره کې ده. خو الله تعالی دلته بیانوي وایي نه وایي کله چې امام په زوټه باندې تلاوت کوي بیا تاسې هغه په خاموشي سره اورئ او کله چې امام په پټه باندې تلاوت کوي بیا تاسې هلته بالکل خاموشي اختیاروئ. دا صورت ختم شو. مقطع یو بل صورت ته صورت انفال. انفال دا د نفل جمع ده دغه معنی ده زیاتی شیزونه. نو مال غنیمت په دې صورت کې چونکې دغه نه مراد مال غنیمت ته چې هغه د جنگ په میدان کې وي او په دې صورت کې د مال غنیمت په تفصیل سره ذکر ده دې وجه نه دغه صورت ته سوره انفال ویل کېږي. او په دې صورت کې د مال غنیمت متعلق حکم راغلی ده د غزوه بدر په موقع کې چې کله مسلمانانو مال غنیمت جمع کاوه یا په داسې وخت کې د مسلمانانو خپل منځ کې اختلاف پیدا شو. د هغه اختلاف ختم کولو لپاره الله تعالی دا ورته وویل چې دغه د مال غنیمت حکم د الله او د الله تعالی رسول ته ده، دغه اختیار ټول د الله او د الله رسول الله، لہذا تاسې په دا کې جګړه مه کوئ بلکې تاسې تقوا اختیار کړئ او صلح وکړئ. بیا الله تعالی د غزوه بدر دا تفصیل بیان کړی ده او دا کې دا خبره بیان کړې ده چې جنگ د کامیابولو لپاره 15 اصول دا ضروري دي. نو دا تاسې خبره هم په ذهن کې کېنوئ چې د جنگ لپاره د جنگ د کامیابی لپاره دا 15 اصول دا په ذهن کې کېنوئ. دا تفصیل په قرآن کریم کې موجود ده. اول اصول خدا ده چې د جنگ په میدان کې به دشمن ته شا نه وراړوئ بلکې دشمن سره مخامخ جنگ کوئ بلکې فیس ټو فیس. الله تعالی بیانوي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بیا الله تعالی دوم اصول دا بیانوي وایي تاسې د الله او د رسول اطاعت کوئ. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله. درم اصول دا بیان کړی ده وایي تاسې د الله او د رسول دعوت قبلوئ. او څلورم اصول دا بیان کړی ده وایي تاسې د الله او د رسول سره کله هم بېوفایي مه کوئ. او پنځم اصول بیا الله تعالی دا بیان کړی ده وایي تاسې تقوا اختیار کړئ. نو دا 15 اصول الله تعالی بیان کړی دي وایي کوم یو کس چې د جهاد په وخت کې په دا 15 اصول باندې عمل وکړي دا سړی کامیاب ده او چې کله په دې اصول باندې عمل نه وکړي دا سړی بیا
همیشه دپاره ناکام ده. دلته الله تعالی بیا مخکې کفارو ته ترغیب هم ورکړی دی، تاسې اسلام راوړئ، تاسې دین ته راشئ، تاسې به کامیابئ، جنت به حاصل کړئ. او داسې الله تعالی ترغیب هم ورکړی دی، ډار کړي هم دی، وایي که چېرته تاسې باز نه شئ، تاسې اسلام نه کوئ، اختیار تاسې راه راست نه شئ، بیا به تاسې آخري ټیکانه دا جهنم وي. الله تعالی دې مونږ ته د سیخې لارې هدایت راکړي او الله تعالی دې مونږ تاسې ته د ګمراهۍ نه او د داسې د جهنم نه په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.